یو عجیبه هوا رالوتې ده د مولا خلاف، بس دا ټول عرض مولا وکړه. نو تاسو راته وایي په دې علاقه کې د مولا پېټرول پمپ شته؟ وایي که نه، ولې غلي یار جب هم نشته دی. د چینو شته کې شته، د وړو شته، د چا په حجرو کې راووتل؟ د مولا، که نه؟ د مولا حجره کې راووته که نه؟ د چا راووته؟ د خان او نواب راووته که نه؟ کم خان او نواب چې زه ورته ګډېږم، کم خان او نواب چې ما ورته رسال نه لوپټه تاو کړي، هغه سړی دی او دا مولا بد سړی دی. شیرګل تابل او ایسي راغلی و، شیرګل ته ایسي راغلی و ښځه. نو زمونږ په دې شیرګل کې یو مشر دی د یو تنظیم، د هغه د خاورې کمپني ده یوریا، د څه یو څو ورځې مخکې هغه هم پلی کارډ لګلی و، ګراني ده، احتجاج یې کړی و. او بله ورځ چې ایسي رالی نو حکومت چې کوم 3150 روپۍ دي د سونا یوریا د خرڅولې په 4250 روپۍ. او هغه ښه سړی دی او دا مولا بد سړی دی. تاسو ته چې موږ وایو چې یو خیرخوا دی د مملکت او د ملک او د انسانانو، هغه عالم دی، بل څوک نشي کېدی. تا ولیدل اوس یې راګیر کړي دي که نه؟ نو چې چا وی غله دي په هغوی کې 7 غله راووته. دې سره به څه کوې چې یو پلار بچو ته وایي غلا مه کوئ، غلا مه کوئ، په بډه باندې پیاز راوخیږي په جومات کې، بیا به ورته څه وایو؟ تا ولیده؟ دا د عالم کردار دی. خفه کېږئ مه مسلمانانو، دا یاد لرئ چې څنګه دا عالم دلته پاک دی، دقه رنګې به د الله په دربار کې قیامت کې پاکي. دې مولوي صاحب له موږ څونه اړه ورکوو، زه تاسو لږ سوچ وکړئ په دې خبره. دې ملا چېرته وي د جمعې مونځ درته نه کوم، ستا جنازه نه کوم. جنازه د مولا حق نه دی چې زما د پلار وکړي، زما حق دی. بیا هم دا مولا زما حق ادا کوي خدای ته. د پلار جنازه زما حق دی، د مور جنازه زما حق دی، د ښځې جنازه زما حق دی، د لور او د زوی جنازه زما حق دی. زی ولی مولوي صاحب نه دی. لیکن تاسو په ایمان وایي د خدای په کور کې ناست شو، که دا مولا لږ لیټ شي نو موږ یې د پلار په جنازه کې بې عزته کوو که نه؟ وایي ته 3 میله نه وې راغلی او ته 2 میله نه وې راغلی او ته په روکو کې نه وې، او ته دوا کې نه وې، او د خیرات دیګ موږ شروع کوو ته دوا کې نه وې. په دې مولا هم بې عزته که نه که؟ وایي دا زما ډیوټي ده، زما پلار مړ دی، ما ته الله وی چې ته په جنازه وکړه، ماله جنازه نه راځي. بیا دې مولوي صاحب او دې مولوي صاحب او دې مولوي صاحب د الله په دربار کې زما غاړه آزاده کړې ده، او بیا هم دا مولا بې عزته دی. بیا هم په فیسبوک د تصویر د چا سره لګي، بیا هم دته کنسل کیږي، بیا هم دا بې عزته دی. ما د الله عرش ته خېجئ، د جنت لباس را کوي، دا ماله خان نه را کوي. که خان کوي وایي که نه؟ خان را کوي، نواب را کوي، سردار او چودھری را کوي. دا چا زه لایق کړم؟ دا د مولوي صاحب لایق کړم. دا د مولوي صاحب کردار دی، هغه پوره کوي. څونه په حیا عزت زما دی لور ته صادر په سر کو، وایي که نه؟ په سر یې که نه که دا لور زه کالج ته لېږم نو زما په مخ کې ګډئ که نه ګډئ؟ وایي ګډئ که نه ګډئ؟ او فخر هم پې وکړو، تصویر هم ورسره وباسو، زما لور ګډېده او زه ورته ولاړو. دې مولوي صاحب ورته څه ور په سر کړه؟ دا د حیا شی دی که د بې حیا شی دی؟ څه وښوده زما دې لور ته؟ دې ته د حیا څادر ور په سر. دا زما لور دی جومات ته راځي، دا مولوي صاحب د هلکانو سره یو ځای نه کېنئ، سبق ته که کېنئ؟ وایي که نه؟ کېنئ؟ ځان له کېنولي. دا زما د لور د حیا خیال ساتي که نه ساتي؟ عزت خیال ساتي که نه ساتي؟ زما د لور 10 منټه مخکې چوټي کوي، زی بچی تاسو مخکې لاړ شئ. دا زما د لور د حیا خیال ساتي که نه ساتي؟ زه د دې مولا د حیا خیال نه ساتم. که دا خبر راته الله مخې ته ودرئ چې عاصمه دې مولا خو ستا د لور د عزت خیال ساته، ستا د لور د حیا خیال ساته، ستا لور ته د حیا څادر ور په سر کړو او مړه په جنازه کې تا د مولا بې عزته کړو، په واده کې دې بې عزته کړو، په دکان کې دې، په مجره کې دې بې عزته کړو.
نو یو سړی ستا لور ته حیا او عزت ښودل او تا د هغه دونه تذلیل او اهانت کړی دی څه جواب به وي د الله په دربار کې څه جواب به وي